خو احد خټک چې څنګه د مولیانو په روپ کې ډبل شاه راغلی و اکه ډبل شاه وختو یقین و که صرف مرګرو نه جیبونه ووال دغه پرویز احمد راغو په 2018 کې پرویز احمد لاړو خټک صاحب سره شامل شو په 1 کروڑ روپۍ فنډ یې ترې واخیستو خپل ځمکې لا دیوال لپاره چونکې زه دا پرویز احمد خان احد خټک کې سیاسي پوهه نشته زما خپل یو گزارش دی هغه ته چې د هغه پرده دی کې دا ده چې هغه د تره سره په یو سوال به کوم که الله تعالی اقتدار ورکو نو خټک صاحب ته به دغه سوال د نن نه چې دا هغه دی نه بندونه را روان دي خو صرف دنګ کلې زړه مې نه پاتې دي ما سره په بیټ باندې بهرمن الیکشن کړی دی په 2015 کې ما 2467 ووټ اخیستی دی او هغه چې دی 640 اخیستی دی اوس یې را سره کړی دی ماته ګټلې ده د بیټ مونږ ته مشکلات نشته نه د بیټ اوټ شته نو پیر صاحب زنګ بنډلي دی تماچې چولي او دا بل مې راوستی دی راغه زنګ کلي ته اختیار ولي او بلونه وشلو له سبا غرق دی په بجلی باندې دا د ذوالفقار باچا دا کوډي او د اختیار ولي د مسلم لیگ په پالیسۍ کې دی اوس ورته ما ووي چې زه وایم د 50 لاکو نه بره ټینډر کېږي چې هغې کې انټي کرپشن والا ناست دي د هغې بل نه دی لکه سینډبلیو بل جوړ کړو حافظ صاحب یو کاپي هغه لځي ای انسپیکشن کوي علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ما سره زما مرګره شهنشاه موجود دی او مونږ د نوخار په تاریخي علاقه پیر سباق کې موجود یو پیر سباق کې د مولانا عزت الله صاحب دغه نوسه او د حاجی فضل الله صاحب هغه موجود دي دغه برخوردار معتصم بالله صاحب د نوخار معروف شخصیت دی او د دلته کې ځوانانو کې او نوجوانانو کې بوډاګانو کې مشرانو کې یو شان هغه حیثیت لري او د دې نوخار د بچو د نوخار د بچیو د زنانو کندو روندو د دې یو سماجی کار کې دی ډېر لوی تاریخ دی د دې دیني اعتبار سره مذهبي اعتبار سره سماجی اعتبار سره که مونږ وګورو نو د دې کورنۍ د ټولې علاقې لپاره ډېر لوی خدمات دي مونږ راغلي د دې تپوس مو بیسک کولو ډېر وخت شو ملاقات هم نو شوی نو د موقع مناسبت سره چونکې سیاسي ماحول دې ټایم کې ګرم دی په هغې به هم خبره وکړو نو زه شکریا ادا کوم هغې مونږ له ټایم راکړو معتصم بالله بای ډېره مننه تاسو مونږ له ټایم راکړو حاجي صاحب هم موجود دی نو دا د خوشحالۍ خبره ده د ټولو ناول خو دا به راته ووایي جي دا چې کومه دماکه شوې ده په ډي ای خان کې دې حوالې سره به څه وایي بیا به نورې خبرې کوو سیاست باره کوي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو ستاسو ډېره شکریه تاسو خپل قیمتي ټایم ضایع کو زموږ ته پوسټ هم راغی او د علاقې په سطح او د علاقې د خیر سګالۍ دپاره پیغام هم عوامو ته ورکوئ معتصم بالله بای دا کوم ماحول روان دی په ضلع کې سیاست ګرم دی او د پیر سباق پکې ډېر لوی کردار دی او اهم رول دی نو دې علاقې د سیاسي ماحول څه به وایي دي حافظ محترم داسې ده چې که تاسو د وخت کې موجوده وګورئ په نوخار کې الیکشن شیډول اعلان نه دی شوی خو د الیکشن د ډیټ اعلان شوی اوس الیکشن حالاتو ته چې وګوري کېږي نه کېږي یا خو ملکي سطح خبرې ده خو موږ به راشو نوخار ته که نوخار کې وګورو نو موجوده دور کې تاسو وګورئ نو دې وخت کې خټک صاحب خپل ځان ته یو پارټي جوړه کړه او په نوخار باندې د هغې د سیاست چې کم دور دی او کم ژوند دی کم پیریډ دی نو تقریبا دا چې څونه پارټۍ دي نو دې کې داسې کس نشته چې د هغې مقابله وکړي شي نو د خدماتو لحاظ سره که مونږ وګورو صحیح معنو کې سوچ وکړو نو دې وخت کې د قابل قبول شخصیت چې دی نو د نوخار دپاره پرویز خټک صاحب دی که زمونږ حلقې ته وګورو زه درته خپل ویم جي نو زما کور او د پرویز خټک صاحب کور دا سیاسي همزولي دي د هغوی والد صاحب لکه پرویز خټک صاحب والد صاحب چیرمین او زما نیکه چیرمین زما نیکه مولانا عزت الله صاحب هم پهله سیاسي دي خو هغې کې مسله دا وشوه زما نیکه څلور ټیمه چې دی نو سیاست کړی دی چیرمیني کړې ده چې ایوب خان زمانې نه جوړ شو تر 86 پورې خو 86 کې زنګ څه ذاتي دشمني راغله هغه مفرور شو هغې په وجه سټاپ شو او خټک صاحب چې هغې چیرمیني شپ ختم شو خټک صاحب راغلو نو خټک صاحب الحمدلله مخکې لاړو اپارچونټي وه مسایل نو یو نو په دې کلي کې دوه قومیت او موږ مولیان یو قاضیان دي کله چې زنګ اقتدار نه نو بیا قاضیانو باندې د دې پاکستان کې د ایوب خان زمانې نه مخکې نامینیشن نو هغه وخت به هم زماني کوو
چې کله الیکشن نو کله چې انګریز وخت نو 3 مشران بو یو بچ دینو معتبر مولا تاریخي ځای او جی بالکل سکان دلته کله چې جغرافیایي لحاظ سره هم ډېر بالکل افسب کله چې د انګریز حکومتونو مونږ له مشران وای چې 3 مشران بو یو به معتبر مولا نو ا معتبر مولا به زمونږ خاندان نو زمالکه غورنی کټر نی بالکل یو به د کلی ملکو یو به د انګریز پولیس کافتان به ورته وی ډی اس پی بو دا 3 کسان بو مونږ د خپل نیکو چیرمنشپ لیدلې دلته په علاقې کې وګورځي هغه وخت کې کندري او زړه مینه دا اوس 3 یونین کونسل دی او پیر سبق دا یو یونین کونسل پوره صوبایي حلقه وا خو که زه تاسو ته نن ناستم نو دا زما د نیکه صاحب رحمت الله علیه برکت دی ما د ناتلی شاه باچا سره ناسته کړې ده اورېدلې مې دي ما د میا جمال شاه ناسته د نیکه سره کتلې ده ما د عزت خان بابر ناسته کتلې ما د نصر الله بابر جرنیل صاحب ناسته کتلې ما د سرفراز اجي صاحب کتلې ما د پرویز خټک صاحب کتلې ده ما د جان محمد خان کتلې ده ما د مظفر شاه باچا لیدلې ما د لیکت شباب لکه زه تاسو ته وایم زما کور سیاسي توګه څه نوې نه دی د علاقې دپاره خو مونږه چې دا کوم حالات روان دي نو چې خپل جوور نظر واچو نو د نوخار د خدماتو لپاره الله تعالی هم یو فیصله ده بالکل چې کله وي ګیره سپینه شي نو د دنه حیا راځي نو د خټک صاحب ګیره سپینه ده نو الله تعالی هغه ته یو برتری ورکړې ده نو کومګه دی خو ان پی ته وګورو نو دا غي سیستم لارو غرق شو جماعت اسلامي لاړه نشته مسلم لیگ مو یو میراوس په اختیار ولی کنه چې ما ورته دلته اتحاد کړو زما په ځای کې د اتحاد شوی یقینو که د ما دا ټول ناظمان راوړل دا ډېری تاریخي خبرې بيجي دا به ان شاء الله د مخه ته یو جلسه کوم د خدماتو فاصله کې د لما 32 ناظمان راوسته او دلته می ورته کور په قران حلف دغه کو او 32 ناظمان خپل خرچو کو خپل رکشو کې خپل گاډیو کو خپل زنانه راوستو د الیکشنو غټلو د یو ترانسفارمر د ورکولو قابل نه دی دا چې څونه ترانسفارمر دی ورکوي دا ټوله ډرامه ده ټوپی ډرامه ده لکه دا حقیقت نه په میرټ نه دی د صرف دی پیرې ته او شو بیا د پاره دا شي نشته نو د خټک صاحب جی د نوخار کې کومګه داغه نوم اګنور کو نو دا به مونږه سیاسي میدان باندې یو ځاتې کو سم بالله باندې د پیر سبق چې موږ ګورو نو تاسو د خلک یو ډېر لوی مینه لري خاص کر نوجوان طبقه وجه څه ده دا وجه دا ده چې مونږه او زمونږ کور عوامي سیاست کوي دوه قسمه سیاست یو د ډرینګ رومي هغې کې زه هر څوک یاد کم که دا موجوده پر نو ایله به ته ډېره کې انتظار کې زمونږ زه په ذاتي پرسنلي په 11-22 مشهور یم بیجان هلو فلان کې ځای کې موټر سایکل فلان کې ځای کې سکول فلان کې ځای کې سکالرشپ زما خپل یو سیستم دی اکه دینی مدارسو سره دی اکه د سکول سره دی ایون که یو سکول کې متصل بالله باندې په خپل نفس کې یو ان جی او د خیراتي تنظیم دی بالکل جی دا زه فخر سره ویلی شم جی او د هغې سله مال خپل بچو په دغه کې راکوي یا په ما دا حادثه راغه کم په ما ته دواګانې جی په پولیس لین کې مال ختم شوی په هسپتال کې مال ختم شوی دی لکه دا داسې ځای نه دی چې هلته هر سړی په خپلو مشکلاتو کې ګیري حسابات کې پرویز سانسه داسې کار نه کړي چې دا اینه متاثر داسې وجې زمونږ کورنۍ ملګرتیا چې ونه دا پرویز خټک صاحب سره نه وه دا زمونږ حلقه نه وه پرویز خټک صاحب موږ سره زنګ ولی محمد جي صاحب او د نیکه تعلق په هغه زمانه کې ټیک شو جی هغه وخت سره پرویز احمد راغو په 2018 کې پرویز احمد لاړو خټک صاحب سره شامل شو په 1 کروڑ روپۍ فند یې ترې واخیستو خپل ځمکې لا دیوال لپاره چونکې زه دا پرویز احمد خان فند واخیستو او مونږ ټوله حلقې هغه ته حواله کړو چې ما سره حلقې اعلان وکړو مونږ په پرویز خټک صاحب لبیک ووې مونږ ډېر خوشحال شو چې داسې قیمتي سړی زمونږ حلقې ته راغو مونږ ډېر زیات خوشحال وو ځکه ټول عمر بله حلقې وه دلته مونږ د هغه سوونه نو مخالفت کې تېر شوی چې هغه شی وشو نو هغه ته پته وه زه دا په فخر سره ویم چې زه د خپل کور د اجرې پاس پولیټیشن ورکر یم او دویم زه بیا د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان پیروکار یم که زه نن نیشنل کې نه یم خو زما هغه فدرت زما 34 سال دی جي 89 کې زه جنرال سیشروم په دغه کې په ګورنمنت ډیګري کالج کې او د او په جینکو په کالج کې لومبي تنظیم ما جوړ کړو زبردست
او کله چې پرویز خټک سي په 88 کې دغه وشو الیکشن وشو او هغه وزیر صنعت او حرفتو نو اوس به تاسو وایي چې ډومبې په جومات کې مونږ هغه دلته کې دغه وکړه جلسه نیکه ته مې وایي مولانا صاحب په چوراهو اجرو او په میدانونو مې جلسې کړي خو په جومات کې خو مې نه ده کړې نو نیکه مې ورته راپاسه د مټې ونیو په منبر یې کېنولو وایي زه درته ولاړم وایي ته مولي او دا د مبتدیان دي که نه لکه دومره پورې ده سره زمونږ مینه وه کارونو ته که راشو که تاسو ګوره جنونو ګورئ ټیک د پرویز احمد په ان پی ګورنمنټ کې دغه جوړ شو ایم پی ای زر زر یې پې ولیکل چې دغه دی ولی پل پیر سباک دا ولی پل نه دی دا پرویز خټک پل پکار دی دا چې هغه کله ډسټرکټ ناظم وکنه جی نو دا پل هغې ته چې دی نو دا پرویز خټک صاحب جوړ کړی جی د ایم ایم ای ګورنمنټ کې نوم پې ولی محمد زوی پرویز احمد وکړو چې لکه دا ما جوړ کړو ځکه چې ګورن منصوبه خو اوس وشوه بل ګورنمنټ کې دغه شو نو ضروره به پې بورډ لګوي دام چې دی نو دغه کړی دی پرویز خټک کړی دی دا لوکل ګورنمنټ کړي جی بیا دا 8 فوټه ویو دلته زما د سین باندې د لرګو خپل سسپنشن برج په هغې کې سټوډنټ فرو جومات امامان فرو مشران فرو ګورنمنټ سروینټ فرو که نه جي تاسو په خپله راتلی دا بیا مونږ په دې درخواستونه ورکړه هغې له مونږ هغه قانون راویستو کوم چې په بلوال کې په پل کې جنګ شوی او سنګل پل باندې چې یو ګاډی دې خوا نه راغو یو دې خوا نه راغو د ضیا صاحب 285 کې نو نه دې رستو کېدو نه دوی نو په هغې کې فایرنګ وشو 14 کسان هغې کې مړه شو بیا مونږ د هغې قانون روخپو نو هغه وخت نه په ناله باندې سنګل پل جوړېدو په سین به نه جوړېږي ٹھیک شو جی نو دې کې زما په والد صاحب درخواستونه نیب یو څه بل ځای کې کرن شپ بیا مو د دې دغه وکړو دا رواج شو د دې ټي ایس او دا غټ پل شو خاک زنګ کلي ته تاسو ګیس وګورئ نو دا پرویز خټک صاحب دلته کې چې دی جنرال مشرف راوستو هغه د علاقې ته ګیس واغشتو پرویز احمد خان څه نه د ګوره پرویز احمد خان څه کړي که نه دي پرویز احمد خان پلار چې څه کړي دي نو هغه قابل ستایش هم دي او قابل دید هم دي زوی نه دي کړي دی زوی د پرویز خان نه په دې لاړو چې پرویز خان ته وایي چې تا 1 کروڑ روپۍ فنډ درکړو نو هغه ورته دا په عوامو لګو نو د خپلې ځمکې ته په بند والو او بل انټرچینج سره نه باران یې وړو نو ده ورته بیا وایي چې یاره ما ته خو نورې راکړه ده ورته نه تی په عوامو نه لګیا زه نورې نه درکوم او زه ته زه کسان ته وساتلم چې یاره دا خو سیاسي ورکر دی دی خو هر څنګه ته ورکړي نو که دې پرویز خټک ته ورسېدو نو بیا خو زما ځای الریډي ختم شو او زمونږ خو پرویز خټک لیلا مجنون ژوند و زنګ خو په هغه شکانو نو کله چې حافظ صاحب تا باندې هلکواني به تېرې لیلا ته چې سړی مخه نیسي کله به یو ځای کاڼې ولورلي کله بل ځای چې زه د ده نظر کې راشم نو مونږ چې کله احد خټک رانوستو نو قسمیت تاسو په دې نیت مونږ نږدو شوي چې مونږ ده ته وښیو او د ده دا کور هم روغ شي نو چې هغه جلسه وشوه او بیا کله د اسحاق خټک الیکشن راغو او ما ته یونین کونسل سره د ډیفنس منسټر و خټک صاحب زوی ایم پی ای او اسحاق خان مینی وزیر اعلی او ما ته بیا هم یونین کونسل وګټلو اوس د دې دوه راحت خټک نوم مو وایي شو راتلونکي الیکشن کې اوس د دوی تاسو خپله تجزیه څه ډېر نږدې نه مو کتلي دی به یو ځای شي نه جي احد خټک چې زما څونه سټډي کو او زه ورسره ځکه د هغه پروموټر زم زما نه بغیر هغه احد خټک چا نه پېژندو چې ما ورته جلسه وکړه نو هغه خلکو وویستو ما تاسو ته ووایي کاشف عباسي وغوښتو چې یاره پروډیوسر راکولا نو ښار کې غټه جلسه شوې وه دلته کې جلسه شوې وه نو زه تاسو ته ده ووایم احد خټک کې سیاسي پوهه نشته زما خپل یو گزارش دی هغه ته چې د هغه پرده دی کې دا ده چې هغه د تره سره په چپه خوله د ده په مدرسه کې ځان داخل کړي اول زده کړو کړي او بیا د سیاست ته راوځي په ښه سړیتوب باندې خو د جومات امام نه ښه سړی اړوشتې نه څوک وټ ورکوي که څوک وایي لیاقت خان ښه سړی ده وحد خان خو داسې ګپ دی ډرامه ده مونږ ته ښه سړی نه دی پکار مونږ ته هغه سړی پکار دی چې هغه کار کولی شي هغه د چا جواب کولی شي هغه یو سټرایک وځي هغه دی خو په 4 بجې راپاسي کاکاجي څه وایي دا ته نه لږ کاکاجي بیا ووایي تاسو همدا دغه په الیکشن کې د احد
ډسټریکټ الیکشن سو جی تحصیل الیکشن د تحصیل الیکشن کې والله ټول خلک به مولا راغون ک بیا ور سره دلته نشو اسنبدال میاجي هوټل کې مو پیروټه مخرو لن کوړه به رخصت ولا خاطر نو ما مختصم لوي چې خلک ورکړه یو تاسو زما یو ژوند دی ما زه تاسو ته وایم حافظ ما چې کله جلسه کوله کنه ما هغه وخت 1 کروڑ روپۍ د لپاره اعلان کړو ما 57 لک روپۍ لګولې د لپاره خو ما په دې نیت نه دی لګولې چې زه د خان ته نږدې شم تاسو سره زما ژوند ډېرو شو زه به نه اس پي سره فوټو مې خوښي نه مې MP سره نه منسټر نه د دې شوقیم خپل یو سیټ اپ مې روان دی الحمدلله ژوند یې کېږي خو ما وی چې د احد خټک کې به کوالټي وي خو احد خټک چې څنګه د مولیانو په روپ کې ډبل شاه راغلی و اکه ډبل شاه وختو احد خټک یقینو که صرف مرګرو نه جیبونه ووال دغه اونو که جي معیاري سوچونه مننه ګرانو کتونکو مونږ به دا ووایو چې معتصم بالله به د دې علاقې او د پوره نوخار کې خپل یو نوم لري خپل تعلق لري او خپل مقبولیت لري او الله تعالی دې ولا صحت ورکړي د دې د جذباتي تقریرونو او راتلونکي چې سیاسي ماحول یو ماحول ګرم شي نو مختلفو علاقو نه به تاسو ته دې اواز هغه اورېدو کې راځي مونږ به ولا دعا کوو چې الله تعالی دې ولا صحت ورکړي او د خپل خاندان او د خپل علاقې دپاره روغ آباد ساتي او الله تعالی دې په ژوند او په صحت کې برکت واچوي ډېره مننه